بیان کړی قرآن جواب کو ان الله لا یستحیی. او بیا د خلکو دوه قسمونه بیان کړل. یو خلک چې هغه منیبین او الله ته انابت کو متقین، فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. او کم کسان چې ان الذین کفروا والو واما الذین کفروا راغي اعتراض نقل کړو چې ماذا اراد الله بهذا مثلا. او دا غي برای بیانول یو دا چې الفاسقین دي، دویم دا چې نقص العهد کوي، دریم دا چې الله د کم کار د پیوس کول حکم کړی دی اپری، سلورم دا چې فساد فی الارض کوي. اولئک هم الخاسرون نتیجه هم وا دا غي دا عمل او دا غي وصف هم. اوس کیف تکفرون بالله کې عمده خلق سره خبره کوي. دې مخاطب هغه دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د نبوت انکار کوي، شرک کوي یا کفر کوي. یهود، نصارا، مشرکین مکه درې والا مراد کې دي. دا یې وجه دا چې د کفر دا لفظ دلته کې په کم تناظر کې راغلی. نو که انسان وګوري نو قرآن مجید کې کفر خو کله راځي د کفرای نعمت په معنی باندې، دلته ښکارا چې په هغې معنی نه دی. نو په څه شي معنی باندې دی؟ د الله د احکامو نه انکار. کیف تکفرون بالله، تاسو د الله د حکم نه انکار څنګه کولی شئ؟ خو د کفر چې دغه معنی واخلي نو دا مشرکین، یهود او نصارا ټول باندې مخاطب شو. ځکه دا خلک الله خو مني ورسره شرک هم کوي. د بعض مفسرینو رایه دا ده چې دلته کې کفر د شرک په معنی ده. او سیدنا عبدالله ابن عباس نه نقل دی چې کیف تشرکون معه غیره. تفسیر ابن کثیر او نور بعض مفسرینو دا قول کړی دی. د کفر لفظي معنی پټول دی. قرآن مجید کې کله دا لفظ راځي د شکر مد مقابل، لکه وشکروا لی ولا تکفرون کې زما شکر ادا کوئ کفرای نعمت مګوئ. او کله دا د ایمان ضد وي فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بعضې پتاسو کې کافر وي بعضې به مؤمن وي. دا کفر او ایمان د یو بل ضد دی. خو دلته کې مونږ وویل چې دا د کومو خلکو باره کې استعمال شوی دی هغه د الله منکر نه دي، د الله د ذات منکر نه دي، د الله د احکامو نه مخ وړي. یهود، نصارا، مشرکین مکه دا د الله د ذات منکر نه دي. کافر باغی لکه مونږ وایو چې د هندوستان چې کوم کافر دي نو دا کافر دي، شرک ہو گئی بے شک، لیکن دی دپاره د کفر لفظ زیات زیبا دی. و دلته کې قرآن مجید چې کوم خلقو سره خبره کوي نو هغه دغه قسم خلق دی. نو دوه تاویله وکړئ. یا دا چې کیف تکفرون بالله څه معنی ده؟ څنګه انکار کوئ تاسو د الله نه؟ څه مطلب؟ د هغه د احکامو منلو نه انکار کوئ. او یا دویم مفهوم پیدا شي چې کیف تکفرون بالله ای تشرکون معه غیره، څنګه تاسو الله سره بل څوک شریکان کوئ؟ دا زور نه شو. ته دې زورنه د پاره د قرآن انداز دار اوس کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. دا الله په دې باندې خپل نعمت ذکر کوي. کیف تشرکون معه غیره، حال لای تاسو کنتم امواتا فاحیاکم، دا یو نعمت. بیا دویم نعمت به ورپسې راځي، هغه دی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دا دویم نعمت. د ځمکې ټول څیزونه الله ستاسو فایدې دپاره پیدا کړي دي. تو دریم نعمت بدایي چې الله ستاسو پلار پیدا کړی دی او د هغه تعظیم او تکریم یې کړو په ملایکو باندې. نو کله چې د انسان په پلار باندې په جد باندې د چا احسان وي نو د هغه اولاد ټول احسان مند وي. بیا نو څلورم دا چې کله ستاسو د پلار نه یو کوتاهي وشوله او هغه ونه یې وخوړه د کومې نه چې الله منې کړو، نو د هغه د احکامو منل نه انکار کوئ.
نو هغه جرم، هغه ګناه، هغه غلطي یا هغه خطا الله هغه ته معاف کړه، فتاب علیه. دغه سره بیا باب ختم شي. دا څلور نعمتونه دي مفصل د کیف تکفرون دپاره. دا نور انداز کې هم تاسو ویلی شئ، خو دا انداز به انشاءالله لږ بهتري عقل ته هم نږدې، څه اعتراض به پې هم نه راځي. کیف تکفرون بالله، څنګه کفر کوئ تاسو الله سره، څنګه د برخې خاوندان جوړوئ تاسو الله سره. وکنتم امواتن، دا لومبنی احسان دی. اموات د میت جمع دی، میت د موت نه دی. موت څه ته وایي؟ انفکاک الروح عن الجسد. روح چې کله د جسې نه بهر شي نو ده ته وایي میت. لغت کې دغه معنی ده. اوس که د چا دا رایې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د انبیا علیهم السلام د ارواح اخراج نه کېږي، دا یو رایې ده، په دې باندې څه دلیل نشته دی. د ټول امت خلاف کې یو قول کول او بیا پای باندې کلکېدل او هغه معیار ګرځول د ایمان، دا صرف هغه خلک کولی شي چې هغه د ایمان نه محروم وي یا هغې هر سړی چې کوم دی هغه حجت او دلیل ګڼي. تو چا چې دا رائے ده چې انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا، دا د هیڅ چا مذهب نه دی، د هیڅ چا مسلک نه دی ما سوا د یو مشر استاد نه. او هغه مشر استاد چې دا رائے خپله کړې وه نو د هغې وجه هم شته دی، بطور عقیده نه و ده. وجه د هغې دا وه چې روافظ ډېر زیاتو په دې هند کې، ډېر زیاتو. هغې به بې شمېره اعتراضات کول صحابه کرامو باندې، هغې ته به کافر ویل. په هغې کې بنیادي اعتراض دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت ولې نه تقسیم شوی. ځکه قرآن مجید خدا فرمایي چې للذکر مثل حظ الانثیین، دا وراثت ولې نه تقسیمیږي. خو د هغې دپاره کومه چې بنیادي اصولي جواب د هغه دا دی چې عام خص منه النبی صلی الله علیه وسلم، دا عام مخصوص منه البعض. درست جواب دی دغه چې دا آیت کریمه عام دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه خاص کړی شوی دی، د هغه میراث په نه تقسیمیږي. ولې احادیثو کې راځي چې مونږ څه شی میراث کې نه پرېږدو، او چې مونږ څه پرېږدو نه به صدقه یې. علمي خبره دغه ده. او چې کوم سړی امي دی نه امي د چپ کولو دپاره خلک بیا هتکنډې استعمالوي، هغې ته الزامي جواب وایي. الزامی جواب هغې دا وکړه مشرانو چې د انبیاء کرام چونکې د ارواحو اخراج نه کېږي بلکې روح د هغې زړه ته راغونډ کړی شي او دې باندې د موت اطلاق کېږي. په دې مطلب صرف دا و چې د میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نه تقسیمېدو یو عقلي وجه تلاش کړي. دا الزامي جواب، د هغې الزامي جواب نن خلکو عقیده جوړه کړل. حال دا چې دا د هیڅ چا رائے نشته په مذهب کې ما سوا د یو استاذ کبیر نه، د بل چا رائے نه ده. او په هغې باندې خلک ورمنډې وایي او هغې د یو خاص مکتب فکر د پہچان ذریعه جوړه کړه. دا فرقواریت دغه شان شروع کېږي. دا څه خبره نه ده شوې، لکه د موت استعمال چې کوم دی هغه د ټول لپاره یو شان دی. د عربی هر لغت چې تاسو راغلی نو موت به ویلی شي انفکاک الروح عن الجسد، دې ته موت. که یو سړی د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کوي نو هغه دپاره دلیل پکار دی. دلیل چې کله نشته نو په دې بنیاد څه عقیده نه ساتلی شي او نه بل ته د هغې تلقین کولی شي. نو کنتم امواتن دلته څه معنی ده؟ داسې ګڼ الزامي جوابات مونږ وکړو بیا چېرته جواب نه وي. الزامي جواب چرې مه کوئ، دا ډېر لوی فساد پیدا کی. او بیا خلک چې هغه داسې اکابر پرست وي چې د هغې تعلیم دا وي چې قرآن او سنت کې یو څه وي او امام حنیفه رحمه الله د هغې مقابل کې بالفرض بل څه وایي، نو موږ قرآن او حدیث نه منو، امام حنیفه پسې وځو. دا وایي خلک.
ما سره د خپلو خلکو په دې باندې خبرې شوي دي او راغلي دي زما مخکې ویلي ده چې کوم قوم د هغې مزاج د هغې چې د اکابرو دومره اتباع وکړه او دومره هغې له اهمیت ورکړه چې هغه هم اهمیت د قرآن و سنت نه وي دا خلک بس چل کې بیچاره کړ خو د مشر اتباع وي څوک وي هغه کم اصل چې د مشر اتباع نه کوي لیکن اصول لایي چې د هر یو مشر اتباع قرآن و سنت سره تړلی شوی ده که یو داسې قول خپل کړی شوی دی نو موږ خامخا چاته ضال مضل نه وایو نه مونږ دا تعلیم او تربیت ورکولی شو خو دې ته غلط وایو چې دا یو قول دی او غلط دی دې کې اتباع نه ده پکار قرآن دلته کې اموات وی وکنتم امواتن تاسو مړه وئ د دې موت څه معنی ده نو د موت دلته کې معنی ده عدم الحیات په تاسو کې ژوند نه و وکنتم امواتن تاسو مړه وئ د انسان چې وجود نه وي نو هغې باندې استعمال او اطلاق کړی دی د موت قرآن مجید کې د موت بے شمیره قسمونه دي موت دا د ژوند ضد دی یو عدم الحیات دې ځای کې چې مونږ کوم وایو دا عدم الحیات وکنتم امواتن تاسو نه وئ دې ته وایي نیست کیف تکفرون بالله څنګه تاسو د برخې خاوندان جوړوئ د الله سره وکنتم امواتن او حال دا چې تاسو نه وئ ستاسو وجود نه وجود د انسان څنګه راغی دا قرآن مجید رسته به وایي چې الله آدم علیه السلام څنګه پیدا کړ دغه د انسانانو لومبنی انسان دی الله هغه څنګه پیدا کړ او بیا به قرآن دا تفصیل هم کوي چې ثم جعلنا نسله څنګه د آیت کریمه الله بیا د انسان نسل چلولی دی د نطفې نه دا دوا بنیادی اصلونه الله ښودلي دي یو د سیدنا آدم علیه السلام پیدایش او بیا د هغه د نسل پیدایش نو دا دغه موت ته اشاره تاسو نه وایئ نو څه چلې وکړه فاحیاکم د موت مختلف قسمونه دي یو دا دی چې کله انسان موجود نه وي نو دې حالت د موجودګۍ ته موت وایي دویم موت عقابي موت عقابي عقابي دا مطلب چې الله دنیا کې څوک مړ کړي بیا را ژوندی کړي نو معتزله په دې اعتراض کوي چې انسان یو ځل مړ شي نو بیا خو نه ژوندی کېږي آخرت کې ژوندی کېږي نو دا خبرې ځان سره کېده اهل سنت والجماعت قائل دي د معجزاتو نو په کې داسې ظلم کېږي عقلي اصول هر ځای کې ځغلول پکار نه وي د سورۃ البقره کې قرآن مجید په دنیا کې د موت ګڼ مثالونه بدر کړي ته چې څومره خلک الله دنیا کې مړ کړي دي او دنیا کې بیا ژوندي کړي دي نو دا اعتراض غلط دی چې دا خو ګوره د انسان دوه مرګونه دي او دوه ژوندونه دي وایي به ټیک ده هغه عام خبره ده په دې کې به قرآن مجید رسته تاسو ته د څاروو د ژوند او د مرګ خبره هم کوي خرې مړ کړو بیا ژوندی کړو مرغۍ مړې کړې بیا ژوندی کړې انسانان یې مړ کړي دي بني اسرائیل یې مړ کړي دي نبي یې مړ کړی دی بیا ژوندی کړی نو چې کله نبي مړ کېږي نو هغه ته مونږ موت عقابي نه وایو هغې ته موت اعجازي وایي بیا یعنی الله دنیا کې خپل قدرت ښیي چې زه یو سړی مړ کولی هم شم سل کاله مړ ساتلی شم او د هغې نه وروسته بیا ژوندی کولی شم د الله قدرت کې څه شک خو نشته ده موت عقابی قرآن ذکر کړی دی دلته دې صورت کې آیت 243 کې علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت آیا تاسو سوچ کړی دا خلق ته چې هغې د خپلو کورونو نه وتي وو په داسې حال کې هم الوف د الوف دوه ترجمې دلته کې یا خدا د الف جمع دی وهم الوف په داسې حال کې چې دوی په زرګونو یا الوف د الف جمع دی الف منی یو بل سره جخت پیوس مینه کوونکی متحد قوم او متفق قوم
لیکن دا الله حکم عدولی وکړه خبره او نه منله جهاد للا نړل یا تعاون نه تیخ توکړه پیغمبر ورته متخته نو دا اوتل دی حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم الله ورته مړ شوی نه بیا ژوندي کړل. بعض خلک د معجزات او منکری ناغي دا مانو کې چې الله دی تو ویل موتو مړ شي دا مطلب چې داغي دنیایي حالات خراب کړل نو ثم احياهم بیا ول دنیایي حالت ټیک په ګوره چې کله سره مجازي معنی ته ځینو پاګه دلیل پیش کړي. مجازي معنا دلته کې موت په دې معنا غسل چې داغي حالات خراب شو دا دلیل ته محتاج ده. اب زیات نه زیات دا وجدا څنګه کې دي شي ودا هغه ذات کی چا چې د خورن آدم علیه السلام پیدا کړو او چا چې بغیر د پلار نه سیدنا عیسی پیدا کړو او څوک چې د پلار مور د ملاپ نه زما واستغون انسانان پیدا کړي. دیکھے عقلی طور سے بہت ده دیکھے سلروالی نشته ده خو خامخا هر ځای کې خپل عقل استعمالي او شکوک او شبهات پیدا کوي. دریم هغه موت ته اعجازي دا کوم آیت چې مونږ وویل نو دا سورۃ البقرہ آیت 243 موت اعجازي ده په 259 آیت کې. هغه یو نبی چې قرآن دا ذکر خوکړ دی لیکن نوم یې نه دی اغوستی. د دې وجه نه مفسرین د هغه نوم کې اختلاف کوي چې من هو دا څه دومره محتم بشان خبر نه چې څه نوم یې دی نبی دی بس اصل مسله ته ثابتي کې نوم یې موږ ته معلوم یې که نه معلوم. باعث ځایونو کې د نوم ثبوت نه لکه حدیث چې کوم 13 درس کې مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دوه کسانو په قبرونو باندې د کجورې څانګې کې خوري. عام محدثین دا لیکي زموږ د علاقو کې چې دا سیدنا سعد بن معاذ حاله دې څه دلیل نشته. سیدنا سعد حدیث کې خدا راضي چې دا هغه په مرګ باندې اهتز له عرش الرحمن دا سے مشهور شي الکوكب الدری کې هم دا قول لیکل چې دا د سعد رضی الله عنه دا خبرو دا ځنه بیا خلق دا به بنیاد خبري مشهور شي کیسه ته جوړ شي خلک بیا بیانې او صحابه په بدنامي او څکله صحابه کرام دا غنوم ناخلی هوا ویلو چې دا اصل کې د پردې اچولو د پاره خامخا د چانو غسل څه کمال نه ده بس تو وصف ذکر کا چې داسې قسم خلق دی او داسې کار کوي چې کله صحابه کرام او دا غنوم نه راغسته نو بل څوک دی چې دا غیر نو مخلوق نو دلته نو غستو ضرورت نشته اسماء کې سن دي پراته نفس مسله ثابتي کې د دینا کم چې دلته قران وایي فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت دا ګوره باس بعد الموت او اماته الله الله دې مړو ساتو مړی کوم وایا الله دې مړو ساتو 100 عام سلګاله الله سلګاله مړو ساتو. لفظي ترجمه د شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه ډیره کمالی ده هغه وره تاسو نه پته بول لګي یو دا د لیکلو دا ترجمه را دې باندې شاید نظر ساری نه شوی کوم چې هغه کوي نه هغه وره تاسو او داغه اصل وجه دارا چې داغه یو استاد د شاه منصور واواجی رحمت الله تعالی علیه او هغه سره لفظي ترجمه کې ډېر لوی ماهر سره اختلاف په خپل ځای خلک ساتي د حقایق نه انکار نه کوي دا حقیقت ده. دا سړي لفظي ترجمه کې کمال حاصل ده دا نور خلک حاصل د مقصد بیان نه معنا نه ورځي معنا چې درست وکړی شي نو خبره بالکل واضح شي اجته حاصل بیان نه کې ودا باندې سوال ناراضي. فاماته الله 100 عام الله هغه مړو سات سلګاله مړو سات قران نسته ثم بعثه نبي ژوندې کو قال كم لبثت تپوس یې دیو کو څومره وخت دې تیر کړل ناغه لبثت يوما او بعد يوم
که څوک دا دلیل وګرځي د دې خبرې چې انبیاء علیهم السلام ته په دنیا کې څه پته نه لګېږي د مرګ نه وروسته چې څه کېږي، نو پته لګېږي نه چې خلک به کومې کومې فتوې لګوي. په کتابونو کې لیکلي چې دې څه پته لګي چې دغه هلته کې بل څوک تللی دي که نه یې تللی. که دا نبي هم دی نو پته ځکه نه لګي چې څوک به تللی نه وي. دې ته احتمالات بارده وایي که نه، احتمالات بیانې دې لپاره چې خپل مقصود پوره کړي. دا څنګه ممکن ده چې لار دا او دغه نبي پې روان دی خوا کې عام خلک وایي سیدنا عزیر دی علیه السلام، او چې کله هغه پې روان دی او لار ده نو څنګه پې څوک نه لیدلي. د یو سړی که مسله باندې پوهېول غواړي نو قرآن اشارات کوي، دغه کافي ده. اصحاب کهف 360 سال پراته دي، ژوندي دي که مړه دي؟ ژوندي دي. غار ته څوک نه دي تللی 380 کاله که، او هغوی ته هېڅ پته نشته چې را ژوندي شو راویښ شو نو هغوی ته پته نه لګي. د دې نه پته لګېږي چې قول دا اولاد دی او بهتر دی چې مړي پس د مرګ د ژوندو د حالاتو نه خبرېږي. لیکن د کیسې میسې ضرورت نشته دی، خپل رائے خلک پیش کی، دلیل پہ پیش کیږي مخکې. دی نه کار مه جوړوئ ځان له. د شیطان کار دا دی چې هغه موږ د اصل مقصد نه وباسي. اصل مقصد نه ځان نه وباسو، دغه زموږ عقیده ده او دا زموږ رائے ده. او کله چې الله خبرې نو خبرې کوي، د الله د قدرت نه موږ انکار نه کوو. او دا نبی دی دته الله موت اجازي ورکړی دی. څلورم مرګ هغې ته د شهادت مرګ وایي، موت الشهادت د شهادت مرګ. سورت آل عمران کې آیت 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. دا خبر از د کول غواړي چې په دنیا کې ځان له مرګ غوښتل شریعت د دې اجازت نه ورکوي. او که بالفرض یو سړی مرګ غواړي نو هغه د هغه شان دی وغواړي کوم چې اسلاف غوښتل چې یا الله تر کومې ما دپاره ژوند غوره دی نو ما ژوندی وساتې، او چې کله ته پوهېږي چې زما دپاره اوس مرګ بهتر دی نو ما له مرګ راکړي. داسې قسمه سوال ټکي ده. خو که سړی وي چې یا الله ما مړ کې، نو دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده، نه د هغوی عمل دی. صحابه کرام لوی خلق دی، هغوی تمنا د مرګ نه کوي. دلته کې تمنا الموت معنی څه ده؟ تمنا د مرګ د شهادت. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. دا غزوه احد دی که نه، د هغې تذکره کوي قرآن مجید چې کله تکلیف راغی نو تاسو چغې شروع کړې. تاسو خو د شهادت مرګ غوښته که نه، نو چې د هغې په بنیاد تاسو له مرګ راغی نو تاسو اوس فریاد کوئ تاسو مرګ ولید. پنځم کله کله خوب ته چې کوم دی د خوب حالت ته هم موت وایي. هغه مشهور ده که نه چې الموت النوم اخو الموت، النوم اخو الموت. د وده کېدو حالت دی ته هم موت وایي. قرآن دی ته هم په دې د موت اطلاق کوي. لکه سورة الانعام 8 آیت کې وهو الذي يتوفاكم باللیل. خاص الله غذات دی چې هغه تاسو وده کوي د شپې. د شپې خوب څوک راولي؟ الله راولي. توفی او مشترک لفظ دی. کله به دا ساه اخیستو ته هم وایي او کله به دا خوب راوستو ته هم وایي. سیدنا عیسی علیہ السلام بارک راضی انی متوفیک. الله هغه مړ کړی نه و، الله هغه وده کړی و. د اهل سنت والجماعت دغه عقیده ده. البته معتزله د دې نه دي قایل، نن هم دغه څیز دی. عجیبه عجیبه اعتراضات کوي خلک په دې. شپږم د عقل زوال چې هغې ته جهالت او نادانی وایي، هغې ته هم قرآن مجید موت وایي. سورة الانعام آیت 122 او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. آیا هغه سړی کان میتن چې هغه کې عقل نه و، چې هغه جاهل و، هغه نادان و، بې دین و، بې خبر و د دین نه،
فاحییناه نو مونږ غل ژوند ورکو. ژوند څه مطلب؟ توحید هم ورته خو، عقل مو ول ورکو، په دنیا کې د الله او د رسول د رضا لارې ورته خودلې، داغه عالم شو. وجعلنا له نورا، او مونږ غل رڼا ورکړه، رڼا د قران ده. یمشي به فی الناس، دلته مشي نه مراد ژوند تیرولې. یمشي به فی الناس، چې ژوند تیرې دا غیر رڼا د لاندې فی الناس د خلقو په میس کې. دا پشان دا چا کېدی شي کمم مسلوف الظلمات، چې تیرو کې ده نشي یو شان کې ده. دا اشباح نظائر علم چې وی انسان سره دی پوېږي، ترجمه کې بیان خطا کېږي، صحیح کوي. وم هغه حزن او هغه ملال چې هغه د انسان جون مقدر کی خو پړيږي، تکلیف راولي، مصیبت راولي، هغه ته هم موت وي. لکه سورۃ ابراہیم کې ولله آیات کې راځي وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. کفار جہنم کې واغیل راځي مرګ د هر طرف نه. نو مرګ چې راځي نو یو سړی مړ کېږي، بل مړ بس مړ کېږي. دغلته کې د موت نه مراد دی حزن ملال، راضی بدتا د هر طرف نه حزن ملال. په داسې حال کې چې دی میت نه محزون دی لیکن مړ نه دی، الله یې ژوندی ساتي. اتم د دې معنی دا حقیقي موت. حقیقي موت څه ته وایي؟ چې د حس او د شعور زوال راشي. یعنی انسان کم چې مړ شوی دی لاش، هغه لاش کې حس او شعور دا پکې زایل شي. تر څه وخته پورې خو مړی هغه کې څه شعور او زوال شعور پکې شته دی، حس پکې شته دی څه وخته پورې. بعض احادیث اگر چې هغه د صحت اعلی پای ته خو نه رسي، خو پای کې خدا لیکلی دی چې مړی چې کم دی هغه څوک پیژني چې لامبي یې، هغه څوک پیژني چې کفن دفن ورکوي، پیژني نو څه چلو شو. خدا هیڅ تر څه وخته پورې ساينس هم دا تسلیموي چې د انسان روح کلوزي نو تر څه وخته پورې دغه د باعث زونه شعور وي. او دا غي مثال نو دلته کېشته موږ سره چرمخیا ته لکه لري کا دا لکه تر ډېر وخته پورې آی کې هغه رپیدل وی مارم دغال له سترګو کې وی سارویم چې حلال کې هغه ډېر وخت پورې هغه کې هغه حرکت مرکت وی اگر چې هغه لال کړی شي. درې دا مطلب دا مطلب نه چې بس دې ویني پويږي په نو بیا غنه امداد هم کوي. دا کم خلک چې دې سيزونو نه انکار کوي نو دا وجه بنیادی دغه چې دې وی دا خو شرک ثابتېږي، شرک نه ثابتېږي. دا چې تو څوک ثابتېږي غلط کوي. په حدیث کې خدا هم راضي کنه چې کله انسان مړ شي او دې لامبول شي او کله مقبره ته وړي شي اندې سوې قدموني نو څوک نه وړي ایسو کې نه وي. او صحیح حدیث ده، هر ځای کې خلک مخالفت نه کوي. بس الله نو سلم ډېرې معناس دي، بس هر ځای کې جواب کوي، هر ځای کې جواب کوي. غلط طریقه صحیح خبرو کې کوم شی چې ثابت ته کوم چې نشته بس یو سړی د یو صحیح ثابت چیز نه غلط استدلال کوي نه دی هم نه ذمہ دار. په دې عمل کې یو کتاب لیکل شوی دی په کې لیکلی چې کسړی مړ بابا ته وایي چې زما امداد وکړه دا ویل جایز دي. ولې ابراهیم علیه السلام مړو مرغو ته आवाज کړو نو موږ څه وایو چې دا قرآن یې څه نه ده، دا پاگلتوب دی. استدلال غلط استدلال خو هلک دی صحیح دی نه کوي. د حقایق انکار نه پکار چې دا پلان کی ته دلیل نسی پلان کی ته دلیل نسی نسی دلیل خو یوازې نه چې یو غلط استعمال وکړي، دلیل لیته مو چې واقعي دا دلیل دی. دا ډېر خلک دی مصیبت خوړل دي چې کدا قول کوم د پلان کې ته دلیل نسی نه دی ونه. ما سبا روایتونه وایي تنقید کړل لاهور کې اوسنی ماته یو غت خط لیکل چې دا کتاب خو ستاره ډېر خدای اسرار المرفوعه خطا په کې دا لیکري چې کفلان کې ژوندې پاتې شوی ابراهیم دا به نبی وی فلان به دا غیتا تقلید کړل او دینه دا استدلال نیوي دا نیوي نو مای نه علم غلط استدلال هولک د قران نم کوي.
دې ته دلیل نشي ویل. یعنی غلط استدلال خلق قرآن مجید نه کوي، کتابونو کې شته. غلط استدلال خلق د صحیح حدیث نه کوي. مل مسئول عنها بعالم من السائل نه خلق استدلال نه کړي چې په دې ډک مجلس کې دا دراس خبر نه دی کول پکار. اسه ما تم پته او تا تم پته چې قیامت کله ده. او لیکلې په کتابونو جال حق کی لیکلې ده، مقیاس حنفیت کی لیکلې ده. نو حدیث مو بیانو ته دې سيزونه موږ نه یریږو. دا غلط انداز دی. دا شاګردانو ته مخه اپ دې پوهه کې استدلال غلط. دا مناظرانه ذهنیت بس هغه د حقایق نه انکار کوي. بیا حقایق نه انکار مګو کوم شی چې ثابت دی هغه ثابت دی. البته موږ بسړې دې ته نه پریدو چې دا غنه غلط استدلال وکي. موږ ورته وایو چې دا استدلال ستا درست نه دی، دا غلط استدلال دی. او د شهادت مرګ خوب ته چې کوم دی د خوب حالت هغه ته سوی موت. هو الذی یتوفاکم باللیل. خاص الله غزاته هغه وفات کوي تاسو باللیل د شپې. مونږ ویل د حیات عیسی چې کوم منکر دي کنه ناغي متوفی کنه استدلال کوي. ولې وی توفی په دې معنی راځي. راټول صاحب بیان بودوان نه دي چې قران کې کوم ځای ګوره توفی په د موت په معنی دلته په سمانه ده چې توفاکم باللیل ټول انسان د شپې مري. تاسو د ځان یو داوا جوړږي اوس اصل کې خلک په قران پوهیږي نه. دا روب کې راځي چې دا خو واقعي دا څه ده. تاسو نه ته قران کې وګورئ لوس ځان سره المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم وساته. المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم مونږ هم دال تنزدګو دا سټیشن دی. یو لفظ قران کې کم کم ځای استعمال شوی دی ناغه ټول وګوره په خپل تاکي ودمر شعور او ادراک وي چې دا لفظ په دې معنی دلته په دې معنی دلته په دې معنی. دا تاسو نشي دوکو کوله. یو سړی هغه چا سره مناظره کړې. دا کسان دی یو لوی مدرسې فضلا دي نټ باندې مناظره دغې پرځره کم کس چې هغه بالکل د علماء په ژبه کې فاسق فاجر دی خو چې د قرآن آیت وایي نو دا غریبانو خوله کې توکانې وچي. دا څنګه علماء دي د الله کتاب نه ور دي. یعنی غلط سلط استدلال کی سړی ادا دوا عالمان دي مفتیان هم دي ورته مخې ته ناست بالکل جواب نه ورځي. الله کوم استدلال چې دی کې 100% غلط دي. زمونږ علمیه دارا زمونږ خلق د فقه خو علما شو بشک لیکن دا عالم خبره چې الله یو نه پیژنه او نه د الله دین پیژنده. د الله پیژنګلو په قران کېږي او د الله دین پیژنګلو په قران کېږي. چې دا نه ورې دی بیچاره پس کوي. دا قسم سيزونه تاسو چې څوک دوکه کوي نه دوکه کې مرزه. المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم محمد فؤاد عبد الباقی کلو دغه کتاب دی او هغه دای چې هغه مثلث باندې لیکلی چې صرف نه ورځي نه پای کې هغه آیت نشي معلوموله. مسله ګرانه وګه نه. نو عرب تکړه خلک دي. یو ډاکټر دی دکتور سعید اللحام ناغه هغه المعجم المفهرس هم هغه دی خو هغه په الف بای ترتیب کو زموږ د پاره آسان کړه. چاله صرف نحو نه ورځي نه باګه په آسانه معلوموي. کفرو په کافر کې وګوره یکفرون په یکفرون کې وګوره خبره آسانه کړه. یعنی کوشش دا غیدای چې خلق دا دین آسان کی. دین آسانو دا مطلب نه دی چې د سحر 2 رکعات فرض دي ته یو رکعت وګه یا د ماسپخین 3 رکعات فرض ته ورته 2 وګه. دا نه مطلب انداز ورته آسان کا علمی سیز ورته آسان کا. زمون کم خلک چې قران خي یا حدیث خي نه خپل علم اظهار کوي نو فائدہ ونه کی خلکو دا صرف دا علم ظاهري چې واقعي ډېر پوهه سره دی په خبره څوک نه پوهیږي. دا کمال نه ده. دا ساده کې سمپل کې مولانا مودودی کتابونه ډېر خوريږي ولې هغه ډېر ساده انداز کې لیکل عام فهم دي. مونږ هم کوشش کوو خو زموږ جواب اصل اردو ده نه کنه موږ ته مشکلات به دا وجه راشي. تیرا پارا اهل زبان کېدل ضروری. نهم معنا
قوت نامیہ دا کم نمبر ہو 8 نمبر کی لسٹہ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا سورۃ مریم آیت 23 اور دا خو ٹھیک دی انکا میتون و انہم میتون عرب چې کوم دی هغې دې کې فرق نه کوي دا زمونږ ملک کې چې کوم دا مناظرانه ذهن دی نه دي څه وایي جی میت او میت کې فرق دی میت هغې ته وایي چې هغه مړ کېدونکي او میت هغه چا ته وایي چې هغه داسې یو دا کیسه یې جوړه کړله ډکشنرۍ چې راوایي نو هغې وایي چې میتون و میتون سیدون و سیدون شیون واحد یو څیز دی راغلی وایي خو خاص نه دی هغه یعنې لفظ خاص نه دی زما د خبرې دا مطلب دی شعري اصطلاح درست ده وایي هغې مونږ هم وایو لیکن خاص کول دلیل غواړي لکه څنګه سیدون او سیدون وایو او دارنګې میت او میت وایو مونږ ته خلک هم معلوم دی چې هغې دا وضاحتونه کړي دي لیکن دې باندې څوک لک شوي نه وي چې دا دې پورې خاص دی تخصیص دلیل غواړي نه هم معنا انسان کې یو قوت نمو ده په بوټو کې هم یو قوت نمو ده نمو معنی اضافه یعنې مونږ چې کله یو بوټی ځمکې ته یو دانه وولو او هغې ته سموده پس مناسب تری ګرمي میلو شي نو هغه بوټی اډوکې وشلیږي دانه وشلیږي او د هغې نه یو تیغ روخېږي هغه تیغ تدریجاً د هغې نمو کېږي نمایې کېږي بړوتري کېږي چې کله بړوتري نه کېږي نو دغې ته موت وایي قوت نامیہ چې کله زائل شي نو ته موت وایي قوت نامیہ چې کله زائل شي نو دا موت وایي که بالفرض مونږ حیات هغه شانته وګڼو چې دنیایي وي بالفرض اوس راځي د حیات ذکر هم دغلته راځي اوس سمدستي نو بیا پکار دا دی چې دغه دې باډۍ سره بالفرض نو بیا پکار دی چې ویښته موږ دی دی نوکونه موږ دی دی ځکه دا فطري مسله ده بیا اصحاب کهف چې کله ودو نو چې راپاسېدل نو هغې څنګه معلومه کړه چې زمونږ وخت چې کوم دی ورځ یا یو ورځ نه ده تېره شوې څنګه یې معلومه کړه نو د هغې 2 څیزونه دي یو خو قرآن لیکلی دی چې سکه بدله شوې وه او بل عقل وایي چې د هغې خپل ځان ته وکړل مونږ چې راتلو سوونه اوس ګیرو ته وګوره بریدو ته وګوره نوکونو ته وګوره کوم ځای ته رسېدلی چې کله انسان کې ثاني دا قوت نمو ختم شي قوت نامیه نه او دا ټول ویم چې شهید دی او هغه شانته پروت دی څنګه چې یې خوخ ورته چې حیات دنیوي دی اوس پکار دی چې د حیات دنیوي ټول زونه پکې راځي یا د حیات دنیوي چې کم لوازمات دي او پکې راځي ما پکې نشته ژوند دی ته ژوند قول مونږ نه کو قول نه عقیده ده زمونږ چا ژوند دی خو څنګه ژوند دی نه به د حدیث نه تپوسو زمونږ خلک د موت او د حیات تفصیلات چې کوي خپل ځان نه کوي ځان نه مه کوه قرآن او حدیث نه وکړه او د یو فرقې یا د یو مسلک خبره مه کوه قرآن څه ویلي دي حدیث څه ویلي دي او صحابه کرامو د هغې نه څه ګڼلي دي بس اتفاق وراشي اختلاف به ختم شي دا مونږ روزانه چې کوم دی نوې نوې فرقه پیدا کوو نوې نوې ډله پیدا کوو په یو جماعت کې دننه 200 جماعتونه دي او د هغې وجه دا ده چې مونږ آپس کې متفق نشو پاتې کېدی ویحیی الارض بعد موتها سورۃ الروم کې راځي آیت 19 یحیی الارض ځمکه کې څنګه موت او حیات او د ځمکې د موت او د حیات مقصد هغه د قوت نامیه زوال لخ قوت نامیه زائل شوی لسم هغې ته وایي موت تمثیلی موت تمثیلی فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى یقینا تو مړو ته نشي اورولی تشبیه ده تو کفار ذکر دی د مخکې نه وروستو نه
کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تغوګ نګدي مشبہ به دي کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تغوګ نګدي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غختل چې کفار دې زما خبره تغوګ کیږي او ایمان دې وروړي. اوس وجه شبه یو مشبہ یو مشبہ به یو وجه تشبیه وی وجه تشبیه با په مشبہ به کې صحیح اتم اکمل وی دغه چې استدلال الله سے کوي دا نه کوي دا څنګه چې موږ خلک لګا وجه شبه چې کوم ده دا په مشبہ به کې اتم او اکملی مشهور وی لکه موږ وایو فلان کې اسد ده نو زمری کې کم شی مشهور ده داغه جرأت داغه بہادری نو کله چې مونږ ویل فلان کې زمری ده نو دې مطلب دا چې دا ډېر جری ده بہادر ده. تو تمثیل دا مطلب نه چې په کل صفاتو کې باغ شانتی تشبیه صفات تشبیه طریقه دا نه ده چې کله قرآن مجید د کافرانو تمثیل داغي تشبیه ورکړه سره مړو سره نو څه پته ولګی دا چې په مړو کې آدم سوا اتم اکمل له او کنه ده اتم اکمل له نور سواجه خو نشته بده کې قرآن د تشبیه دغه مطلب ده او د دې وجه نه په علماء دیوبند کې د مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله دارنګه د مولانا تانوی رحمه الله د غیر شاګردان روایت دارا چې د احناف مذهب دارې چې مړ نه اوري هغه تصریح کړل د بدیوان او پدې کې څه شبهات راځي بل فرض سلام اوري یا د خپو کشار اوري ناغي کې هغه تعویل کوي ډیره پاره چې قرآن په خپل عموم پادش څنګه هغه داږي چې کله موږ مړی ته السلام علیکم وایو دا خو مولا علی قاری رحمه الله هم لګری دي چې دا سلام الدعاء ان لا سلام التحیه دا دعا سلام ده دا تحیه نه دا جواب نه غواړي دې لپاره اوریدل ضروری نه دي. اپادشو د خپو کشار اوریدل لال کوكب الدری کې لیکلي دي دا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله چې کنایتن عن اتیان سرعت الملائکہ دا دیوبندیانو کتابونه خامخا خپې غړې نکلي چې داسې مو دا بل داسې نه ده داسې د حقانیت دلیل خو نه ده د حقانیت دلیل هو قرآن و سنت ده صافراد د انبیاء علیهم السلام نرستو د صحابه کرامو د اجماع نرستو صافراد چې کوم ده پاغې نه حق معلومیږي نه باطل معلومیږي د حق او باطل لپاره کسوټي څه شی دی قرآن او سنت او اجماع د صحابه کرامو دا نو کسوټي نه دا د ملک لګیا خلک چایو سو د حق د لپاره دلیل مرکز جوړ کړي چابل او چابل او چابل دا غلط طریقه ده. امام بخاری رحمه الله په باب وذکر باب المیت يسمع خطا عادي ٹھیک ہے دا اجتهاد د امام بخاری رحم الله اجتهاد ده دا حدیث ته وایي چې پای کې دا راځي چې دا انسانان چې کوم دی لاتلی نه یو دی لا خخشي خلق لاتلی نه چې ملائک راشي او دنه تپوس کوي اسوک چې حدیث صحیح غړي او دا تعویل نه کوي ناغي دا وایي چې دا تشبیه پدې کې دارا چې کې بل فرض دا انسان ژوندې وې نو د بداغي د خپو کشار اورېدلې محدثین دا تعویل هم کوي او د امام بخاری رحمه الله دا خپل مجتهد دی عناوینو کې خپل اجتهاد کوي اسې کې دیم کې سره اختلاف هم ساتل شي دا کم خلک چې دا دې نه استدلال کې نه پکار دی چې غیب یا په عملی مسله کې هم دا غومني کنه پامین بلجار کې دا خبره نه مانی په قرات خلف الامام کې دا خبره نه مانی او دا عقیده په باب کې منه او دا عقیده مسله ده د دې کتابونو کې دا لیکلي چې سماع موتا د عقیده خبره نه ده ولې نه ده د یو سیس تعلق چې غیب سره او دا غیب په باب کې ته خبره کې دا عقیده خبره نه تاسو عملی خبره هونه ده سماع موتا سره زموږ سره عمل تړل
نو داسې د ځان د خلاصولو طریقې دي. ښه دا دی چې مونږ دا ووایو چې د احنافو مسلک دغه دی. عام علماء دیوبند دغه لیکلی دی. چې ځای ته ورسو بیا به وایو انشاءالله. دلته هغه نه دی مقصد. خو دا موت تمثیلي دی ته مونږ کفر وایو. فإنک لا تسمع الموتى، یقینا ته مړو ته یعنې کفارو ته نشي اورولی. دارنګې سورۃ فاطر کې راځي 2 شاهد کې وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مړه او ژوندي نه دي برابر، مسلمان او کافر نه دی برابر. ټیک دی، بیا مراد به اخلو کم چې تاسو وایئ چې دا مړي مراد دی فلان فلان، جدا خبره. خدا تمثیلی طور قرآن مجید مونږ ته دا وښودل. مونږ سره د موت معانی څو شو؟ لس. و دې پسې دا مه لیکئ چې تلک عشرة کامله. پوه شوې؟ ځکه چې الله دا جمله سره پاره ویلې ده، هغه ته دې دپاره یې ویلې ده چې کله سړی هلته سروانې وکړي که نه نو بیا دې روجې ونیسي. نو 3 دې هلته ونیسي و7 اذا رجعتم، او و دې کلي کې ونیسي که چې تاسو واپس شئ. نو تلک عشرة کاملة فی الثواب. 3 او په دې خو هر څوک پوهېږي دا لس شو. نو څنګه قرآن وایي دا لس شو؟ کاملة فی الثواب، ثواب کې برابر دي. الله دا احسان وکړو ځکه چې عقل کې دا راتلل چې ما که مې روجې هلته نیولي د هغې اجر به ډېري په مقابله د هغې روجو کې که مې چې دلته نیسم. خو د هغې ازاله یې وکړله چې نه دا برابر دي. دا تلک برابر دي د هغه سره د هدیې سره قربانۍ سره دی. دا معنا خو نه صحیح کېږي چې قرباني څوک نه مومي نو روجې نه نیسي که نه. ثواب کې هغې سره برابر معنا دی نه صحیح کېږي. هغه عامه قرباني خو نه ده که نه، خو د سزا قرباني ده، عقابي قرباني ده. دا هغې تعویل به کوي چې هغه قرباني وي، دا د سزا قرباني ده. دا مشهور شي بعضې څیز سیاق سباق ته نه ګوري خلک. هره قرباني خو نه، دا خو عقابي قرباني ده کوم چې خلک کې سروانه یې کړی دی او دغه نشي کولی، قرباني نشي کولی، نو بیا د هغه دپاره قرآن څه آپشنز ورکړل. دغه بهترین قول دی. خو دلته کې د موت نه به څه مراد شي؟ اوس کنتم امواتا، تاسو نه وی. قرآن برستو راځي هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. په هر انسان یو داسې وخت راغلی دی چې دی داسې څه څیز نه و چې د ذکر کړی شوی وي. زموږ چې څومره عمر دی، چا 60 دی، چا 65 دی، چا 70 دی، ته چا به کم او زیاتي دی چې خپل تاریخ پیدایش نه مخکې لاړ شي د ذکر کېدو به دی ته وایي موت. په دغې باندې اطلاق کړی د موت. کنتم امواتا، تاسو نه وی. فاحیاکم، حیات څه ته وایي؟ چې کله روح جوسې سره ټچ شي نو هغې ته حیات وایي. انسان کې ژوند کله راځي؟ د مور په خېټه کې څو موده وشي چې بیا پکې سا راځي؟ 4 میاشتې. او په دې بنیاد باندې هغه اختلافي مسله ده چې که بالفرض ساقط شي ماشوم 4 میاشتې پې تېرې شوې وي نو حکم به صحیح د جنازې. که 4 میاشتې پې نه وي تېرې شوې نو حکم به صحیح. دلته خو دا په دې ډوخش څوک نه دي، بس پیدا شي عیسی نه راوړی. عیسی څنګه نه راوړی؟ حدیث کې نه راځي چې 4 میاشتې شي نو پای کې حیات واچولی شي، روح پکې واچولی شي. وی دنیا ته نه یې راوړی، دا مور یې کوم ځای ده؟ آخرت کې ده. موږ به جنازه کوو، بس ښکاره خبره وکړه. زه تا به خبره پوهېږم که ته فتوې څه لګې؟ په دې کې 2 بنیادي اختلافات دي. یو دغه اختلاف دی، دویم دا چې د 4 میاشتو شو بالفرض داسې راغی چې خلک وي دنیا ته یې ساره ونه وړو نو د میراث به څه مسله وي؟ تاسو که ځان سره یو کتاب وساتئ هغې ته وایي الاوسط د ابن منذر. هغه تاسو ته ډېر لارې کولو کې فقهي لحاظ سره. زموږ خلک نه ګوري، بس خپلو کتابونو کې تاویږي را تاویږي. بس الله دې رحم وکړي. هر چا خپل زه به یو سکول ته تلم
بیا د جمعې پر ورځ یو دوه شاګردان راغلل نو ما ته یې چې پلان کې پېژنې مې نه وی هغې ویل چې دې سړي خو هله مه ځه بیا نو ما یې څه چل وشي که څوک راشي سل وشي که څوک رانشي نو سل وشي ډېر لګیا دي داسې دې نه څه نه جوړېږي زمونږ په ذمه باندې زمونږ کار دی او د هغې په ذمه د هغې کار دی کوي دی مونږ خفه کېږو نه په دې باندې ځکه مونږ بد اخلاقي نه کوو دلیل پیش کوو دعوا خپل دلیل سره وایو د چا چې خوښه یې قبول لګي د چا چې نه یې خوښه نه دی قبله نه زور شته دی په چا نه مینت کو کومه چې ذمه داري ګڼو خپله هغه ذمه داري پوره کوو محدثین دا لیکي چې د میراث په مسله کې چونکې دا مالی مسله دا لہذا دې کې مونږه د میراث د اجرا نه یو قایل او پاتې شو جنازه نو جنازه دعا دا پای کې چا تکلیف نشته ده نو لہذا جنازه دې په وکړې شي دا اختلاف پس شي مبني ده صرف دا ویل غواړم اختلاف مبني ده په دې باندې چې انسان کی روح کله راغله فقهي لحاظ سره د اختلاف مبنا دغه را کته کې هوګه کنه کې موږ هغه سره زموږ کار نشته موږ د اختلاف بنیاد دا دغه چې د اختلاف بنیاد دغه ده مطابق چې عقل لحاظ سره کم صحیح کوي بس بیا واخله دلیل دغه ده صحابه کرام هوا کتاب الاثار وګوره هر ځای کې ګوره تاسو کتاب الاثار یا سنن ترمذی کې چا صحیح ویلي کتاب الجنائز درو باسي نو په کې خدا لګي چې صحابه کرام وا په ناقص لوتړه باندې چې کله پیدا شنو جنازه وکړه چا تکلیف سره چې هغه دعا وکړي چې الله مغفر لحینا میتنا او شاهدنا څه تکلیف دی چې کله صحابه کرام اول موجود دي نو دې کړی حتى يستحل حديث جنازة جوازه سوي نسوي جنازه پیدا کې کم ځای ده حدیث اشكال كتاب الجنائز او خیا ممتکان نه پکې پیکو ورته مبارزه ځای کې حديث نه حدیث دیو کته شي کنه کوي دا حدیث نه بیا خو پکار دی چې مونږ وګورو دا خپل عمل باندې نظر ثاني وګورو کنه دا اوس مسله نشته صحيح دي چې حدیث معلوم شي او واقعي قابل عمل وي كزايد بیا صحیح وی په کیسه مسله ولکه زبر سره ورته نه وګورو موږ بخپل وګورو خیر څه مسله نشته بارګه ما دیول په اسکار کې دا مسله داخل کړل ځکه زموږ د خلکو کار دی چې دی هر یو سیس ته ګناه او هر یو سیس ته بدعت وایي کنه نو صحابه کرام یو عملو کی او نکیر نه موجود نه د جواز د پاره کافی ده البته تاسو چې سوای حدیث نه حدیث کې ملو شي ان شاء الله نو وګورو رجوع کولای کې موږ دې مسله نشته ځکه موږ چې سکار کو دې لپاره کو چې الله رضا شي نو که خبره غلطه وي نو په واپس کېدو کې موږ ته څه مسله نشته جنازه کې وروه دی کې ځکه ختمه دی پروګرام نه پس یو مولانا ته کوم ځای کې هغې مې ډوب شو بیا ستاسو تذکره وشوه ما ته یې چې راوړي ګورې دغه یو خو الله یو داسې تېره پېښه موږ اورېدلې هغه بیا یې خبره کوله چې تاسو مخکې تذکره هم کړې وه هغه نصف الایمان ده وایي چې موږ ما خپله یو دغه پېښ کوو او هغوی ناستو سټیج باندې نو ما نصف الایمان اto شرط قویله ده بحث وکړو دا خو نصف چې دا نشته بیا ما ته پرېږده دا دومره ته اوس نه شو نه ښه دی بعضې خلک کوي چا کې انابت وي نه په خبره پوه شي که نه چا کې انابت نه خو خلاف پراپګنډې وي عقیده یې خرابه ده کوم عقیده یې خرابه ده وضاحت وکړه چې کومه عقیده خرابه ده موږ مسلمانان یو د بل اصلاح کول غواړو زموږ د اصلاح وکړی شي که چې ساده عقیده خرابه ده دلیل دې ثابت کړی شي موږ هغې نه رجوع کړو واپس تپوس خلک ورته وایي چې کتابونه یې لیکي دا څه ګران کار هونه یې زه هم لیکلی شم دا د حسد شکار کېږي خلک نور څه نه دا د حسد شکار شي کوي دا خلک دا ټول عمر کېږي داسې حیات ویلی شي دیتا چې کله روح هغه جوسه کې واچولی شي دیته وایي حیات قرآن مجید کې د استعمال قرآن دلته وایي فاحیاکم کنتم امواتا تاسو نه وی فاحیاکم دیته مفسرین وایي خروج من اللیس الى الایس
د هست نه د نیست نه هست ته راوستل، خروج من اللیس الی الایس، د نیست نه هست ته راوستل، د نشت ناشته کول. کنتم امواتن تاسو نه فاحیاکم نو تاسو پیدا کړی، تاسو له وجود درک. او دا غلمبنه انعام دی د الله چې کم په مونږ باندې الله کوي دلته کې چې کنتم امواتن فاحیاکم، تاسو نه نو تاسو له مونږه وجود درکو. د انسان پیدایش دا یو لوی نعمت دی، دا ځان باندې بوج نه دی ګڼل پکار. کوم خلک چې د انسان وجود ته د موجودګي په ځان باندې دا بوج غني، د قرآن نه دی ویلی او دی پوهېږي نه چې الله په ما څومره احسان کړی دی پیدا کړی. قرآن مجید کې دې څه استعمالات دي، یو معنا دی دا د غم لرې کېدل. غم چې نه نو دې ته ویلی شي حیات. هغې دپاره یو آیت کریمه دی سورة البقرہ 154 کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. چې دې کا معنا کوم دا امام راغب رحمه الله مفردات کې کړی دا. څوک چې معنا کوي هغه ته وایي د کتاب نوم لګو خیا چې ته کا معنا کې دا چا کړی دا. دی واسه د موت او حیات وی قرآن کې ویلي چې مړ ورته مو وایي پیدا راته و چې قتل شي نه مړ دی. یو سړی قتل شو او مړ نه یو ژوندی دی، نو ژوندی څوک ښخوي په ژوندي بیا جنازه کوي. مسله دې ځای کې جوړه شي چې قرآن فهمه دپاره نورو ته څه وایي څوارلس علمونه پکار دي. نو تا کې پوهې کې یو علم شته دی، د لغت علم ضروري دی د قرآن دپاره. محدثین مفسرین دلته کې کومه معنی کې هغه معنی وکړه، ته چې هر تفسیر رالی هغه معنی به یې کړي کوم چې مونږ کوو. ته چې کومه معنی کې دا یو مفسر نه ده کړی، نو بیا شهرت ورکړي چې دا ځانه ترجمه کړي، ځانه ترجمه ورته کوي. دلته هیڅ مفسر د موت او د حیات دا معنی نه کړي چې هغې ته مړه مه وایه، بلکې هغې دا وایي مه ګڼئ هغه څوک چې مړه کړي شوي دي په لار د الله کې امواتن عام مړي. نو څنګه عام مړه نه دی بل احیاء، بلکې هغې خوشحاله دي، بلکې هغې خوشحاله دي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ. څه مطلب؟ د هغې په خوشحالۍ نه پوهېږئ، د هغې په حیات نه پوهېږئ. شیخ القرآن رحم الله ودې نه یو ډېر عجیب و غریب استدلال کو. دا کم خلک چې تعین کوي چې دا داسې ژوند دی او دا داسې ژوند دی او دا داسې ژوند دی، دی خو به پوه شه که نه. قرآن خو لکن لا تشعرون، تاسو د هغې په حیات پوهېږئ نه. قبر کې حیات شته دی، څوک چې د قبر د حیات منکري نو هغه سړی اهل سنت والجماعت کې نه یا معتزلي. دا خبر رسته واضح کو انشاءالله چې قرآن دلته کې څه ویل غواړي یو خلک څه وایي. دویم آیت کریمه دې سلسله کې د سورة آل عمران د آیت 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، بلکې هغې ژوندي دي عند ربهم، د خپل رب سره دي، یرزقون، هغې له رزق ورکولی شي. رزق ورکولی، رزق د هر ځای رزق د هغې ځای مطابقي. یو سړی چې کله د مور په خېټه کوي نو هغه له رزق ورکوي که نه ورکوي؟ څنګه ورکوي؟ جنتیان چې کوم رزق خوري نه دنیا رزق دی، بدی دی نه دا مراد هغه څه ډوډۍ خوري که نه. احمد رضا خان تکړه بس دی کې هغه ډېر جرأتمند سړی دی، ډېر جرأتمند سړی دی. عقیده سمه ده یا سمه نه ځان له خو خبره جرأتمندانه کوي. هغه دا وایي چې کله مونږ دا تسلیم کړل چې د حیات حقیقي حاصل دی، او چې کله حیات حقیقي حاصل دی اجون ټول لوازم به راځي. ځکه چې کله مړ کېږي نو هغه وصیت تا لیدلی چې دومره پراټې به راولېږي، دومره به د بانګي شوروا راولېږي، دومره به چې کوم دی د چیلي غوښه رالیږي، دومره به سوډه رالیږي، دومره پلانی شی رالیږي، دومره پلانی شی رالیږي. قایل دی. او چې کله هغه د حقیقي ژوند قایل دی نو هغه وایي انبیاء کرام
पर उनकी कबूर में अज़वाज मुत्तहरात पेश की जाती हैं। किताब मलफूजात की लिखी लिखी अदे पदे जगह मुझे मला न शमेला ना तकड़ा दे पदे लिहाज चार कमसीस कायल नास डंके की चोट हुई जमुक दा चिकन दे दा बस सड़े हैरान शी चीज़ी हयात हकीकी देखो प्लान के कार नहीं शिकोले हयात हकीकी तस्लीम कर बिया किसी नहीं शिकोले सकोले ही सिर्फ दुआ गोली से दाम दगिल वाले अजीब व गरीब अकायद जोड़ के वगैरह बिया अकायद द प्लान को होगा प्लान को अकायद मुगल दाखिल सुनत वल जमात अकायद पगार थे तखास अफराद ना ना फ़िरक़ा के वरूट उम्बल खरक दे फ़िरक़वारियत नज़ान सादल बगार थे अवाल आगे की चमुंगा कुरान और हदीस तर रुजू सही मुस्लिम के दे बाब के हदीस थे सही मुस्लिम किताबुल इमारत 22 नंबर किताब है। बाब नंबर 33 इमाम मुस्लिम संग उन्वान दी बाबो बयान अन्न अरवाह शुहदाए फिल जन्नह बाबो बयान अन्न अरवाह शुहदाए फिल जन्नह तो मुतज़िली शेर ना दे बदेगा ना वान्नो महयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून दे बाब ये खैर पदे के देली की चे गण ताबिईन दी अगी वही सअलना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन हाज़िल आया वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून मुंगा तपोस का अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने देहात मुबारकी लगाओ फरमायल अमा इन्ना क़द सअलना अन ज़ालिक मुंग दे बारे के तपोस करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस करो फ़क़ाल अरवाहुहुम फ़ी जौफ़ि तैरिन खुदरिन नागरात फरमाइलू च द शुहदा रूहुना दशनो मरगू पजजरू को दी ला हयात लहा कनादीलुन मुअल्लक़तुन बिल अर्श और द अर्श लान दे कनादील ली किंदील चोरतवी दा गट गट बलबुना मुअल्लक़ दी अर्श सरा तसरहु मिनल जन्नत हैसु शात दा मरगे टोल रोज पर जन्नत की गिरजी सुम्मा तावी इला तिलकल कनादील ब्याग कनादील तशपेल राशि फत्तला इलैहिम रब्बुहुम इत्तिलाअतन दील ता रब यो खबर ओकला अवे वैल हल तश्तहून शैन से शेख वाले कालू अय शैन नश्तही अगे मुंगसो वालू रवा वनहनु नसरह मिनल जन्नत हैसु शैना अब मुंगा जन्नत की गिरजू फ़फ़अल ज़ालिक बिहिम सलास मर्रात अल्लाह द्रेज़ लदा खबर आगी तोकड़ा फलम्मा रअव अन्नहुम लन युत्रकू मिन अन युसअलू चिकल आगी पोश चिमुंगा से न प्रीखी दी बगैर द सवाल ना नवे वायल रब्बे नुरीद अन तरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना नस्ते बदे बाप मुंगा वालू च तो आपस की जमुंग रूहुना जमुंग जुसोता समाली मशवा च कबर के कम जसद दे लेकिन रूह सो तर हदीस नस्त किचा सर दलील भी दे खिलाफ न पेश थी हयात वही जिक्र कुरान फरमाए ला के ला तशउरून कतौर ताल्लुक़ कार से औरत है पैमुंग न पोई पदे वजह दे बाप के चिक मुखल को दरूह दो जसद मियास के कम ताल्लुक़ वेले दे इशराकी दे फलान दे फलान दे फलान दे पैबान बेशमेर एतराज़ात ये टोल तासो दनेलवी से किताब के कहते शेख पहर ताल्लुक़ बांधने अगर एतराज़ निकल रहे आवाज़ जाना न रहे करे अगा असल के इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह करे मुझे कम खबरा कुरान और हदीस करी न खलक अगर न कही ये ज़रूरत नहीं पदी वह जबाज जुनाड़ो चेड़म ना ताल्लुक़ खबर जोड़ चेड़म ना सब गए कुरान और हदीस की निश्त है बस कुरान अगर दावी दी तो हयात हासिल दे कबर के सजामश्ता कबर की जजामश्ता बस तरे तमुंग ईमान ने पदेवान नुरीद अन तरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना मुंगा वालू चितो आपस की जमुंग रूहुना जमुंग जुसोता वो सो खलक भी प्लान के जंग के
پلان کې بابا راغلو ولي کنه چې کله هندوستان والا بمون را ورزول ناغه پاټو ګولاړو یو به نیو اٹک ته به ورزو کاش تاسو یې حدیث ویلې چې څوک مړ شي بیا نه راځي سلامونګه واپس شو حتا نقتل فی سبیلک مره اخرى تر دې پورې چې بیا موږ دنیا ته لړ شو دام دلیل دی چې مړې پس تمرګه کوړتا ناراضي دنیا ته ناراضي په دې وجه د بعض خلکو دا گمراهی ده چې هغوی دا وایي چې مړی پس د مرګه هغه ډېر تیز شي او چې کله راځي غواړي دنیا ته نو راشي هغه چېرته د پاکستان سره ټاپونه دی چې کله دی غواړي را ټوپ پکې دی هغه علیین یا سجین کې دی علیین نه به څوک راځي او سجین نه به څوک راځي دا کیسه مشهورې کړي خلکو ته دا د هغې حیات دی په دې کې نور څه تفصیل نشته دی کې د عقل دخل نشته زمونږ په دې ایمان دی دا حدیث صحیح دی د هغې ارواح الله هلته جنت کې ساتلی دي قبر کې هغه نه جسد کې نه خو دا موږ نه وایو چې د جسد ګندې دې جون کې څه حصه نشته جسد د هغې هم دې جون کې څه حصه شته دلته یاد ساتئ د بعض علماء کرام علماء دیوبند کې درته زه ښیم چې هغوی دا وایي چې قبر کې چې کوم دی جزا او سزا نشته دی او اصل جزا او سزا دا ده په قبر حقیقي کې دا بعض علماء دیوبند رایه ده دا نیلوي صاحب رایه نه ده دا د مولانا تانوي رایه ده اشرف الجواب کې لیکلې ده او دا د مولانا محمد ادریس خان دهلوي رایه ده کوم چې هغه په خپل عقاید الاسلام کې لیکلې ده خو دې پس منظر هم درته ښیم دا رایه صحیح نه ده غلطه ده قبر کې جزا هم شته قبر کې سزا هم شته دا د ایمان سره اهل سنت دا عقیده ده چې عذاب القبر حق عذاب د قبر صحیح دی حق دی و نعیمه او نعیم د قبر چې کوم دی دا هم حق دی اوس په دې مونږ پوهېږو نه چې نه پوهېږو دا مطلب نه چې انکار ته وکړو دې علماو دا رایه ولې خپله کړې ده ولې دې د دې قایل دي چې د مړي روح کم ځای کېږي نو هغه د هغه قبر دی نو دا عقیده نه ده د دې جدا وجه ده هغه هم یو الزامي جواب دی څنګه چې موږ له د لوی استاد هغه مسلې کار کتلی دی د موت معنا غلطه کړې ده ټول امت خلاف کې هغې موږ له کار کتلی دی او دې آرام موږ له کار کتلی دی اصل دا ده چې بعض غیر مسلم دا اعتراض کوي چې هندوان خپل مړي سوځوي د یو قبر پاتې نشو چې قبر یې پاتې نشو نو لهذا هغې دپاره سزا نشته دا سزاګانې سره مسلمانانو دپاره دي نو هغه وخت کې دې علماو د هغې دا الزامي جواب کړی چې اصل کې د انسان جزا او سزا په هغې بل قبر کې ده چې د مثالي قبر وایي دا قول مرضي نه غلط قول ده ته دې لنډ جواب پکار دی هغه دا چې الله رب العزت په سزا او جزا ورکولو قادر دی بس یو سړی نه مني هغه الله نه مني زه سره په قبر باندې مطمئن کوم دا یو سوال دی زموږ مخې ته چې یو سړی به خامخا زه مسلمان هم دا زما ذمه داري ده یو سړی الله نه مني هندو دی سکھ دی عیسائی دی د توحید قائل نه دی نو که هغه د قبر عذاب ومني بالفرض نو دی مسلمان شي نه او کله د قبر د عذاب نه منکر شي نو ستاسو خیال دی مسلمانی خو ګناهګار وای دا یو سوال لکه دا موږ ځان نه لري کو چې زما په ذمہ باندې څوک په هدایت روانول نه دي صحیح خبره کولی موږ خامخا کوشش دای چې تحریف وکړو بالفرض یا قرآن او حدیث کې خراش تراش ہوگا خدا سره مسلمان کا دا کمال نه دی دا مسائل پیدا کوي موږ دا د قبر کم چې هغه ته برزخی قبر وای قبر برزخی دا قول د مولانا تانویم دی هغه د سو کافر نه وای نو ورته معتزلی وای او دا قول د مولانا محمد ادریس خان دهلوی هم دی بلکې دا د اکثر علماء دیوبند دی هغې ته څوک معتزلی نه وي او که نیلوي صاحب ورته دا وایي نه معتزلی شو دا نه دي پکار دا قول غلط دی دا درست قول نه دی هغې دپاره شواهد داري د صحیح بخاري حدیثونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه
د قبر عذاب کم ځای لیدلی و هم په هغې حایط کې لیدلی و چې کوم مدینه منوره کې و نه خو هغه قبر نه دی کوم چې مثالي ورته مونږ ووایو کله چې مونږ السلام علیکم وایو نو کوم قبر ته وایو دې ته وایو که هغې ته وایو زمونږ د عبرت سامان په دې قبر کې دی که په هغې قبر کې دی په دې قبر کې خو دا نه چې سړی مرجوح قول خپل کی جگہ چې زمونږ مشران وی نیلوي صاحب زموږ استاد دی او الله ګواه چې په دې اثر ما څو ځله خبرې کړي دا مه کوه داسې ته غریب سړی بې نامه نو تا ته به خلک کافر وي مولانا اشرف علي څوک کافر ویلی شي ادې څوک معتزلي نشي ویلی حالی د هغه اشرف الجواب کې دا و اته ځایه دا مسله لیکلې ده او ما ته یادېږي د البلاغ رساله کې په دې یو مضمون راغلو په زه ډېرو ګزو ما ته مضمون ملو نه شو برزخ باندې هغې کار کړو البلاغ رساله د علماء دیوبند د دارالعلوم کراچۍ نماینده رساله ده هغې کې ټول هغه اقوال لیکم چې نیلوي صاحب وایي دا ډېره پخوانۍ خبره ده د بچپنې خو نه زما خو بار کې د پخوانۍ ما دا رسالې فوټو سټیټ هغه وخت کړو دې مونږ ته مسله جوړه کړه مسله دا جوړه کړه چې تاسو د قبر د عذاب نه منکر یې د قبر د عذاب نه هېڅوک نه دي منکر دا الزامي جواب و د الزامي جواب نه دي ورکول پکار هغې وخت سره دا الزامي جواب و قبر کې جزا هم شته دی په قبر کې سزا هم شته دی د انکار وجه سره انسان ته ښکاري نه انسان ته ډېر څیزونه نه ښکاري یو بني آدم ویښ ناست دی بل بني آدم ودی او د بني آدم کله سپي په مخه کړي کله خر په مخه کړي کله زمری خوري کله یې چغې وایي دا ژوندی پوهېږي څه دي د برزخ خو بې شمېره مثال نه دی او چې کله الله او رسول یو قید نه یې لګولی هغه نه یې لګول پکار هغه غلط قول دی دغه حدیث ته ستا مخې ته دی چې الله هغې له حیات ورکړی دی د حیات دغه مطلب چې الله د هغه روح هلته کې ساتلی دی پاتې شو جوسه نه جوسه دلته کې ده دا د صحیح مسلم حدیث دی فلما را لیس لهم حاجة ترکو کله چې الله ته دا معلومه شوه مخکې نه معلومه ده خو اندازه سې د عربی دی نو هغه ترکو دی پرېښودی شو الله ورته بیا جواب ورنکړو بلې ورته څه ونه ویل همدغه شان په سنن ترمذي کې حدیث دی سنن ترمذي کتاب التفسیر کې 48 کتاب دے باب سلورم حدیث نمبر 3011 دکا قسم حدیث تے عبداللہ بن عمر دا مسروق ناغد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کی چھ داغنا تپوس اکلیشا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فقال اما انا قد سالنا عن ذلك فاخبرنا ان ارواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتاوي الى قناديل معلقة بالعرش فاطلع إليهم ربك اطلاعا فقال هل تستزيدون شيئا فازيدكم سشيء اضافي واج زیاد درکم اغیویل ربا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فازيدكم درې ځله چې ورته وویل نو دی ورته وویل مونږ دا غواړو چې تعيد ارواحنا في اجسادنا حتى نرجع الى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة اخرى نبي عمدا حدیث مخکې چلول دی نبي اوی چې وزاد فيه وتقرأ نبينا السلام ونخبره عنا وتخبره عنا ان قد رزينا ورضي عنا هغې بیا دا ویل چې یا ربا ته زمونږ د حالاتو نه زمونږ پیغمبر خبر کا هغه ته سلام وکړه او زمونږ بال بچتم خبر ورسوه ادا ورته ووایه چې مونږ هم د الله نه رضا یو او الله هم زمونږ نه رضا دی نو الله د آیت کریمه نازل کو چې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء دغه د قرآن او د حدیث تفسیر ده په دې نه څه اعتراض راځي نه په دې کې فرقواریت شته دی نه د دې نه څه ګنده عقیده او استدلال څوک کولی شي دا یې پرېښی دی او دا به وي چې فلاني ویلي دي فلاني ویلي دي فلاني ویلي دي هغه د فلاني مې انشاءالله موږ واضح کوو
शान वर्षा कश्मीरी دا څوک د دینه تپوسو کا ټول پیژنې دا ترغه مجموعه رسائل لیک په دې کتاب د مشکل القرآن مشکلات القرآن کې نهم صفحه باندې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ته لیکلی نو دې کې سوال راځي ثم یمیتکم ثم یحییکم په دې کې خود قبر جون را نه دی ہوتے ثابت ہے حسنی کا نا حسنی خلق کتابونو کې لګي چې ثم یمیتکم بیا ملکی تاسو ثم یحییکم باندې په قبر کې هم تاسو ژوند دي کوي نو ثم الیه ترجعون تو ګمن صاحب تقاریر اور تاسو معلوم بشي دا لګیا دی کوي داسې نو تاسو مشر استاد سلی کې تحقیق انس کې معنی حیات تعلق روح ببدن است ته دنیا د حیات څخه معنی ده دنیای حیات دیته وی چې د روح وجود سره تعلق وی و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست او په قبر کې اصلا د روح تعلق وجود سره نشته بلکې بقای شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودن بلکې د روح د جدای نرستو بدن چکم دے پے کے د شعور او ادراک د لګون دی ناغه تا قرآن مجید سوئی هغه ته حیات وي پیدا ته معتزلی ہوا ہے بلکہ رئیس المعتزله ورته ہوا ہے دی خو تعلق قائل نه دی شان ورشا کشمیری ډېر لوی سره دی زمونږه استاد الاساتذه دی بلکہ تحقیق انس کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست دا عبارت ہے دا کتاب نمبر گران دیم نا دا جدا چاپ کیم مشکلات القرآن دا چاپ شویم دی جدا ہم چاپ شوی دی دا نهم صفحه دا دا کم مجموعہ رسائل چے کم دے ویسل ورم جل دیکھ دو کتابوں دی یو دے کہ ابتدان یتیمت البیان دے دا مولانا محمد یوسف بن نور رحمہ اللہ کتاب دے یتیمت البیان ودل تک ودی تے لکلی فی مشکلات القرآن خدایا دما په خیال چې درست نه لري ځکه چې یتیمت البیان دا جون کې کم چاپ شوی ما سره غشت ده دا غي نوم دی یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن ناغه مقدمه د اصل کې هغه لیکلی چې ما د خپل استاد کتاب ته دا مقدمه لیکله نو دیو لګی لشنایان نو یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن په دیو لیکل فی مشکلات القرآن مشکلات القرآن کې ودا نشته بار کې دا رسائل کې مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ الله خبره کړې ده بابل کتاب ده تاسو سره وای دا او کتل هم نه کنا کتاب ہی لیکن گوری نہ خلق دا ہو غیر متنازع شخصیت تے کنا مفتی عمر شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیر متنازع ہے تو دی آیت کریمہ لاندے دے جلد اول کے معارف القرآن کے 173 صفحے لکھی اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایت سے ثابت ہے اس کا ذکر نہیں معتزلی ورته وایا دی خپل امدار دې کتلې چې مفتی عمر شفیع رحمه الله سوی په دې آیت کې د قبر د جون څه شی نشته ده دا په زور ثابت دی بولے وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے تو برزخ جن دا دنیای جن نہیں وہ جاڑا پہ دے علماء باندے چیزی دا حیات دنیاوی حاصل لے بیا قبر تسلب ہوتا چاہے حیات دنیاوی ورطا حاصل لے یا آخرت میں پھر ہوگی آخرت کے جکم جن دے غم نہ دے دا تو دنیا غم نہ دے بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے منظر ہے وہ صورت تے لکہ دا خوب پشانتے منگویلی شو اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے
زمونږه خبره که نه منې نو کم سے کم د مفتی احمد شفیع رحم الله خبرو منه دې کې ډېره فایده دلته کې دا کم حیات چې مونږ وایو بل حیان ولکن لا تشعرون نو دا حیات بېشک هغه دی کم چې پس د مرګ حاصلي لیکن انسانان په دې باندې نه پوهېږي. علامہ کاسانی حنفی عالم دی ادائے کتاب دے بدائے الصنائع تقریباً ہر مفتی صاحب سره خو الله توفیق ورکړي چې کتاب الجنائز کې هغه وګوري نو مفتیانو کور چې کوم نه هغه د بدائے الصنائع نه خالی نه نو پای کې لیکلي دي چې انما وصفهم بالحیات فی احکام الاخره الله شهیدان ہوتا چې حیات وای ناغه ورته د آخرت په بنیادونو باندې وای الا ترى الى قوله تعالی بل احیاء عند ربهم يرزقون فاما فی حق احکام الدنیا فالشهید میت. دنیائی لحاظ سره خو شهید مړ دی څنګه مړ دی یقسم ماله قرآن وی ژوند دی والته کې بدایو صنایع والا وی مړ دی مال تقسیمیږي اسه پکې لګیا دي هغه دا وی چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دنیائی جن حاصل لې په دی وجه هغه میراث ته تقسیمیږي هدي حدیث سره وسګوي دا ټول معتزله دي په خپل د شریعت د اتباع په خپل عقل ور داخلي ته چرته دیګلی قرآن او حدیث کې چې څنګه هغه د دنیائی جن حاصل لې ځکه میراث ته تقسیمیږي ان پیغمبران اصل کې څه شی پری دي نه چې څه شی پاتې شي نه هغه خیرات دي او یو پکې لیکلي چې خدو سره هم نکاح په دې وجه نه کیږي چې قبر کې ژوند دی د قبر کې ودا شهدا هم ژوند دي هي سره ولګي ازواجهم امهاتهم د اصل کې انبیاء کرام علیهم السلام ازواج دا قوم مین دي خپل مور سره سره نکاح نشي کولای لہذا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان سره هم نکاح نشي کېدای قرآن پابندیم لګوي دا چې ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا تاسو بچره داغه نرستو داغه بیبیان سره نکاح نه کوي عدالت مفسرین وګوره څنګه چې خپل پلار بالفرض دی وسړي یو زنانه سره محض نکاح قدریو کی او بیا طلاق کی نو زوی هغه سره نکاح کولی شي نه دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته کې یو خیر سره بالفرض نکاح وکړه او بیا هغه ته طلاق ورکړل شو ناغه سره چا نکاح نه کړل او دا د ځان د خپل عقیده لپاره کین چا تانی کوي را استدلال غلط رقم چې خلک دوباره کې کاسانی لیکي چې فشهید میت یقسم ماله وتنکح امراته بعد انقضاء العدته عدت چې پوری شي راغو خځه سره بیا نکاح کې دي شي دارنګي وجوب الصلاه علیه من احکام الدنیا په د باندې مونږ لازم نه کنه ده دا هم دنیاي حکم ده فکان میتن فیه دی وجه دنیا کې دې مړ ده د قرآن مجید مطلب محدثین څنګه بیانې فقها څنګه بیانې او زمونږ د دې دور علما څنګه بیانې فرق کار دی بالکل دې ته سینه زوري وي د ځان یو مطلب بیانول او بیا هغې ته د هغې خلاف چې څوک کوي نه بالفرض هغه ته بېدینه ویل دې ته وایي چوري وي او سینه زوري وي نو بار کې دا د حیات لومړنی معنی ده دویم هغه حیات کم چې الله تعالی ته حاصل دی دا الله ذات چې په کوم حیات متصف دی هغه ښکارا چې هغه حیات نه لري کوم چې مخلوق ته حاصل دی الحي القیوم وایي قرآن مجید کې کنه بشمیره ځایونو کې حي حي نو دا حیات خو د انسانانو د حیات په شان نه دی د مخلوق د حیات په شان نه دی دریم قوت عاقله عامله انسان کی یو قوت موجود دی چې هغه د پاغي بنیاد باندې عاقل او عامل دی لکه سورۃ الانعام کوم آیت مونږ وخت ویلې او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس سورۃ الانعام 122 آیت احییناه نس مراد ده دغه عقل موجود دی د عقل او د علم په بنیاد باندې عمل شروع کی دغه حیات ده. 4 د آخرت دایمی جنتا
चाहे इंसान ता हासिलेगी द इल्म और द अक़ल पर ज़रिया, द अमल पर ज़रिया। सूरतुल अनफाल 24 आयत के या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। कले तासु राबली आगे सीस ता चे पे के तासु हयात ते युहयीकुम दर आखिरत द हमेशा जुन दे। सूरतुल फजर के राजी सली रिशात के यकूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती दाद आखिरत जुन दे। और पिंजम हयात बमाने क़ुव्वत एहसास, हयात द क़ुव्वत एहसास पमाना मान दे। लेकिन सूरत फातिर के राजी वमा यस्तविल अहया वल अमवात। शपगम क़ुव्वत नामिया प जनावर के चे प ज़मक के चे कम क़ुव्वत नमो दे दागे मलकेदो ते मौत वे चे कला अगर डीर ने तब या हयात हुई। इअलमू अन्नल्लाह युहयिल अर्द बअद मौतिहा सूरतुल हदीद आयत 19। नो कुरान दिल तसेवेल वाली कुंतुम अमवातन तासु नवे फ़ाहयाकुम नो तासु पैदा कर सुम्मा युमीतुकुम ब्याव तासु मलकई सुम्मा युहयीकुम ब्याव तासु ज्वंदी कई। चिकम खलक द देना हयात द कबर अखली ना हो मुंग तमाली मशवा चे दे माने से दलील निश्त। और दे के काजी बेजाविम से लिखल कर दी सावी हम से लिखल कर दी आगा लिखल लुस्तल पकार दी चागी हुई दल तक देना मुराद कबर जुन न दे दरेदा मतलब नहीं च कबर के जुन निश्त जमुंग दे दौर के मुनकिरीन हदीस ओम द कबर द जुन्ना मुनकिर दे। हाँ जी सूरत फातिर के आयत 22। और चिकम अहादीस राजी पदे बाप के नाए के अगी तहरीफ की यो कसम आ जायज़ा इंशाल्लाह हदीस दर्स के चरता दाशपग मानेश वे जमुंगा दामुंकम देना वेल दामारा खेटे न दिवेली दाल मुफरदात की निकली दे इमाम राग़िब अस्फ़हानी सफ़ा 138 और 139। अयोबल किताब आगे तो वही उम्दतुल अल्फाज फ़ी तफसीर अशरफिल अल्फाज ये किताब दे शपगुजुल लगे दे उम्दतुल हुफ़ाज़ फ़ी तफसीर अशरफिल अल्फाज दागिल बनी जल के 477 नवाले 478 पूरे दे तरीक़ा वांदे द हयात और द मौत दा मानी मंगवेले कुंतुम अमवातन फ़ाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम ब्या वतासु मलकई तो सुम्मा युहयीकुम दी मर्ग पर हिज़म दस्ती खबर ही का ना वह ना सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन ब्या वतासु दे द्वैम हयात नसम मुराद दे हयात दाखिरत बास बादल मौत सुम्मा इलैहि तुरजाऊन न ब्या वतासु अगत वापस कोलिश वापस इसे दा पारा दा दे दा पारा जस्तासु ईमान और अमल सालेह पूरा बदल दर की पकबर के जजा और सज़ा दागे हैसियत दसी शिरे आको सिर्फ तदेरे चे उसरे बिलफरस पाक दाओशी नावालात तलुर्शिन और तरक्की में चे फैसला नहीं शे दे वालात की चे फैसला शी ने ब्या लड़शी जेल तक या जेल तलुर्शी या रिहाश तो दा हाल दे इंसानान हम देख कदी आगे ईमानियात तस्लीम कर कम चे कुरान मजीद दागा जैना तरोसा पूरी लिखी ली देख इब्तिदा ना न बेशक दाखलक दी सरब अल्लाह नरमे मुजाहरों की खसुलुक बोसरों की और कना दी ईमानियात बर्बाद करी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करी तो दाखलक ब्या जन्नत मुस्तहिक न दी बल्कि अल्लाह व दाखलक जहन्नम बोज़ीख आज़न अल्लाह मिन्हा।